کوز در باډوان کې د پی ټی آی کارکونانو ان پی کې شمولیت په وخت تابع شوی شمولیتي جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی نائب صدر حسین شاه خان یوسفزی په شمول نور مشرانو ویلي دي چې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو تاریخ د پښتنو د خاورې او پښتون قام د یووالي خدمت او حق ګټلو دپاره د قربانونو ډک په زرګونو شهیدان لري. د ارشاد خان په صدارت کې تابع شوی د غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صوبایي او تحصیل ادینزي پارټۍ ذمہدارو سره په سونو کارکونانو شرکت کړو. د باډوان یونین کونسل صدر مختار خان او ویلج کونسل صدر بهادر سید په کوششونو ابوبکر او د هغه پلار په شمول د دې د خاندان او خپل ملګرو په درزنونو کسانو سره د تاریخ انصاف نه مستفید کېدو او په عوامي نېشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو چې حسین شاه خان یوسفزی، واصل خان، الداد خان، سید لطیف احمد باچا، سراج باچا، اقبال خان، ارشاد خان په شمول نور مشرانو ورته سرې ټوپۍ په سر کړې. په عوامي نېشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو دا د هغوی لپاره هم ډېر د فخر خبره ده. زموږ لپاره هم ډېر د فخر خبره چې موږ په عوامي نېشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو. د پښتنو په پارټۍ کې موږ شمولیت وکړو، د شهیدانو په پارټۍ کې موږ شمولیت وکړو. زه دلته دو د بیا هم په راتګ باندې هرکلی ویم او زما سره چې څومره د کرکټ ملګري دي هغه په پارټۍ کې شمولیت وکړو نو د دې ټولو ډېره مهرباني. غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل ادینزي لپاره نامزد تحصیل چیرمن امیدوار سید لطیف احمد باچا دته په ټیکټ ورکولو د پارټۍ د مشرانو شکریا ادا کولو سره د باډوان خاطکزی یونین کونسل په خلکو زور ورکو چې د خټ پننګ د مرسته وکړي او خصوصا زه د خپل پارټۍ ډیر زیاته شکریا ادا کوم. دا مطلب دا شکریا زه بالکل ادا کولی نشم چې په ما غوندې یو کمزوري سړی باندې د ټولې پارټۍ چې تاسو ته مخامخ ناست دي ډېر ښه د درانه وړ خلک دی، ډېر مالداران دي، ډېر پښتانه دي، ډېر څه دي، خو په دې عجز باندې دا عزت سودو په دې علاقه باندې دا عزت سودو او مطلب چې دا عزت یې زما سر له راکړو دا یې ستاسو دې علاقې له ورکړو. زما په خیال زما مشران ټول ناست دي یا 70 سال دي یا 72 سال دي. په دې 70-72 سال کې چې کوم دی نو یوې پارټۍ زموږ د علاقې ته د شاملۍ نه واله د بره نه راواله د تودې چینې پورې موږ له چا چېرته د تحصیل د ایم پي اے یا د داسې د میر سیټ چا چېرته نه راکړی. زه د دې خپلې پارټۍ سلوټ پیش کوم، سلام ورته کوم د مشرانو ته چې په دې علاقه باندې دوی دا عزت سود کو دې علاقې له د عزت ورکو. زما به ستاسو نه ول د دې عوامي نېشنل پارټۍ دوی خو به ما باندې وکړو، دوی خو موږ له دې پارټۍ له د عزت راکړو. اوس به دا تاسو وروڼه زما سره د پارټۍ نه ودرېږئ، دا د کمالانو والا او د شاملۍ پورې دا به تاسو زما سره اوس پر ورولۍ ودرېږئ، په خپل ولۍ به راسره ودرېږئ، د دې علاقې په ننګ به راسره ودرېږئ، د دې خټ په ننګ به راسره ودرېږئ چې دا عزت موږ له خدای راکړي او دلته یې راوړو. او انشاءالله زموږ د الله پاک نه دا امید دی چې انشاءالله دا عزت به موږ له خدای راکوي او دا به دلته راځي او دا به د دې ټولې علاقې او د دې ټولې حلقې مشرتوب د ټولې علاقې چیرمني وي انشاءالله. غونډې ته د وینا په وخت د ان پی مرکزی نائب صدر حسین شاه خان یوسفزی، باچا خان ټرست ممبر واصل خان، تحصیل ادینزي صدر الداد خان، اقبال خان او نورو د بلدیاتي الیکشن او لطیف احمد باچا په حواله د دې وینا وه. سید لطیف احمد باچا دا مونږ داسې نه دی ودرولی، ده نه وویلي چې زه ودرېږم، ده درخواست نه دی کړی چې ما ودروئ. مونږ په خپل منځ کې په خپل میټینګ کې ډېر ځکه تاسو دپاره نو بطور نماینده ودرو چې په ده کې څه خصوصیات دي. مونږ هغه خصوصیاتو ته کتلي دي او مونږ دا ورته رامخکې کړی دی. خلکو به دا خبره کوله وی عوامي نېشنل پارټي د خانانو پارټي ده او دا خانان الیکشن ته ودرېد. مونږ د خلکو ته دا هم ثابته کړه چې ستاسو دا خبره خوشي وه او دروغ ووې. نن تاسو ته سید لطیف احمد باچا ولاړ دی، تعلق یې د چا سره دی؟ زموږ د آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوسی دی او ټول انشاءالله مونږ خلک د دغې خلکو د دغې همیشه مونږ عزت کړی دی. مونږ ورته باچاګان وایو، مشران وایو، مونږ همیشه د ځان نه مخکې چې کوم لار ورکوو، د ډېر لوی عزت او احترام ورته ورکوو. مونږ نن هغه شخصیت دې خلکو ته ودرو چې ګورو چې دا خلک څه کوي. ډېر عزتمند، بااخلاقه او د هر چا نه زیات د خدمت په میدان کې مخکې نو داسې سړیان درته ودرولې چې انشاءالله زموږ یقین دی چې لطیف احمد باچا به کامیابېږي او دا به ستاسو داسې خدمت کوي چې دا نور خلک به در انشاءالله کېږي.
او دا مې یقین دی چې که تاسو سید لطیف احمد باچا کامیاب کو نو دا مې یقین دی چې دی به داسې خدمت وکړي چې د دې علاقې او د دې عدیزي ووټ دا به همیشه د دې سرې جنډې د دې سرې جنډې نه به انشاءالله همیشه دا ووټ ورکړي. موږ داسې نه وایو چې صرف لطیف احمد باچا له ووټ ورکړو. په دې لاټېر چې کوم امیدوار ولاړ وي په هر ځای کې ولاړ وي دا ستاسو امیدوار دی او هر یو امیدوار له ووټ غواړئ او تاسو ته دا اپیل کوم چې په خپل کور کې زنانو ته دا خبره وکړئ روان ووټ کې به زنانه ووټ اچوي ووټ اپول کوي هغه د وس نه پوه کوي چې سټیشن ته ځي ووټ په لاټېل نه ورکوي او سټیشن کې به ایسارېږي تر هغې به نه راځي تر څو چې لاټېل کامیابي دې د هغه سټیشن نه راوړي دی. لطیف احمد باچا خبره کوم دله چې عوامي نشره پارټۍ ټکټ ورکوو نو هم د دې عزت لپاره ورکړو چې د خادفزو باډوان او چې درین کونسل د عوامي نشره لپاره موږ له عزت راکړو عوامي نشره پارټۍ له هم د هغې وجې نه عوامي نشره پارټۍ د عزت ګوره ستاسو کور ته راوړو او ستاسو نه دا د قوم وساتو او د خپلو ملګرو ته خاص سوال کوم منت ورته کوم چې څنګه ابوبکر دلې څنګه شفیع الرحمن دلې څنګه عرفان دلې راپاڅېده نو د خپلو مشرانو ته د خپلو کشرانو ته د ټولو ته سوال کوم چې کور په کور ورغلئ د باچا خان دا پیغام کور کور ته ورسوئ ولې چې د باچا خان پیغام دا حق دی. که لطیف احمد باچا هم دلته تاسو منتخب کو د چک درې د اوچ د هغې طرف خلک ټول مونږ ته په جمع وایي زموږ سره خلک میلاویږي چې انشاءالله تعالی هغوی چې د هغه طرف به وکړي وایي مونږ به ورله دې طرف به ورکوو انشاءالله لطیف احمد باچا به کامیابوو. خپله خاوره خپل اختیار دې ته وایي چې نن په پوره پاکستان کې د نن نه د مودې نه په پوره پاکستان کې ګیس سی این جي پمپونه چې دي دا بني په کال کې یو میاشت او په هفته کې 2 ورځې په هفته کې 2 ورځې بند دي په اسلام آباد کې هم بند دي په اسلام آباد کې او ستا پورې غاړه په دې مانداره کې د کال 12 میاشتې ګیس چلېږي دغه سی این جي چلېږي دغه خپله خاوره خپل اختیار نو چې تاسو توره وکړه په 2008 کې نو چې په 2014 کې زمونږ سره هغه پښتو ونه کړه نو اوس راته دم وکړو ما به لاوې درته د ابوبکر د دې زړې پارټۍ دا حکومت چې راغلی د هغې د باندې هم بند کړه ګیس یې د باندې هم بند کړو د هغه ځای فیول چارجز چې دی دلته ورکوې زما صوبه 3.5 میګاواټه پیدا کړی و 100 میګاواټه مې خرچه ده ما دا اړو د بل چا ضرورت نشته دا بجلي په ما په خپله هم سیوا ده خو دې له به راپاڅېده غواړي نو مونږ چې خبره کوو نو تاسو ته خلک وایي یاره تا خو په یوازې په دې نه کېږي تاسو ته به ووایي چې یاره لطیف باچا لکه مونږ ووټ ورکړو نو څه دنیا به ورانه شي سم د سر نه د خپو پورې به ورته لګېده غواړي پښتانه به ټول یو ځان پښتانه کوو دا زما ملګري وایي لطیف باچا ولاړ دی لطیف باچا نه دی ولاړ مونږ ټول ولاړ یو دا به په ایماندارۍ خبره کوو لاټین ولاړ دی لاټین دا سره جنډه ولاړه ده او د دې سره جنډې کې چې زموږ ملګري دي زموږ وروڼه دي زموږ عهدهداران دي زموږ کارکوونان دي حتی چې په دې کورونو کې زموږ دا خورلړې ناستې دي دا هم الیکشن ته ولاړې دي په دې طریقه به الیکشن کوو مونږ به دا الیکشن کوو چې لطیف باچا ولاړ دی او زه به په باډوان کې به مې ډډه والي غرمو ته به پروت یم چې لطیف باچا به ګاډی راولېږي نو زه به بیا ورشم د باریکاو ته یا چېرته لیکو ته نو زه به ووټ وغواړم دا فیصله به کوو چې مونږ ټول ولاړ یو او دا خبره نشته تاسو خو به دې کلو تقسیموئ زه خو دغه ذهن سړی یم چې زه لر او بر دا یو افغان ګڼم یو پښتون ګڼم دا پکې چا دا خادرجي دی او دا باډوان دی او دا مټکړی دی او دا توتکا دی دا کیسې پکې نشته عزیزانو چې د دنیا په ګوټ څوک هم پروت دی دا د دې وجود حصه ده او چې کوم پښتون دی دا زموږ ټول یو وجود دی او موږ ټول به هر سړی چې په لندن کې هم پښتون پروت دی د هغه په درد به دلته دردېږو نو هله به دا پښتو مونږ سر ته رسوو او مونږ چې سړي ودرو مونږ زامن نه ودرو مونږ وروڼه نه ودرو مونږ د ترور او د ماما بچي نه ودرو مونږ پارټي سړی ودرئ او دا ټول یې بیا ذمواري